شب بارات منا لیلۃ القدر، لیکن لیلۃ القدر خود رمضان المبارک په اخیری اشاره کې دی. او بعض خلک بدن جمعه کې موي ښا چې شب بارات را روان دی او غټه غټه لواګانې پخې کې او چې بدی کې چالو واګانې پخې کې او چا په کې چرګان راته کو بس ټول کال به بیا دای په کور کې چرګان خوړل کیږي ښا. دا د پدی چل سره چرګران خوري ځان گیدړان جوړایي. لیکن لیلۃ القدر پر رمضان المبارک کې دی او تاراغ یو گھنٹه دی پدی باندې تقریر وکړه په فرض حکم باندې دی گھنٹه تقریر نه کو دی خو په علاقہ کې په ملک کې سود خوريږي د هغه خلاف د ایکشن وانه غسته او یا رب لیلۃ القدر کې چا بس یو غټ ډیچ کې لوا په حق او دل راوړه. الله اکبر کبیره. دا یاد ساته د 15 د شعبان پدی بارے کی ابن ماجہ کی اور روایت دی غم سندن کمزور دی. نو کته ډیر زور لګي او ډیر زور لګي نو د 15 در شعبان یو روزه بعض علماء چې د استحباب قول کړي دي خو چې کوم روایت نه استدلال کوي هغه انتهایی ضعیف دی. بیا پدیش په باندې شپرونو لو دارنګ پدی باندې چراغا کولو دي ته شب بارات ویلو شب قدر ورته ویلو دا سيزونه دا صحیح نه دي. خداولی په خلقو کې راشي دی د قران نه تعلیم وانلی الیکه قران لیلۃ القدر ستوي قران کریم لیلۃ مبارکه ستوي او تا کوم خورا وستا او مونږم کتاب ګورو نه قران نه ګورو. مفتی شفیع رحمت الله علیه په تفسیر معرفت القرآن کې په سورۃ الدخان کې فی لیلۃ مبارکه هغه دینه مراد لیلۃ القدر دی 15 د شعبان ته مراد نه دی ښا چې دی د لیلۃ مبارکه هغه ټول فضایل ته دی تراولې. دا پکې د ځان خبرې خلکو جوړی کړي په دیش په خیراتونو کې خوراکونو کې او شوګیره پکې او کې بیا 15 د شعبان روزه ګوره په صحیح احادیث مبارکو کې اره میاش کې درې روزې راغلي پاغې د ګنټه بیانونه کو 15 14 14 دته ایامی بیز وایي او دغه درې ورځې روزو ثواب سونه دي. الله تبارک وتعالى فرمای من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا چې یو نیکیو کا نزو تدا پلسو کې بدلوما نو چې تا په میاش کې درې روزیو نیولې نو دستینا دا د ټول عمر د روزو برابر ثواب دی ښا. چې کوم مسلمانان دا معمول وګرځي چې په هر میاش کې درې نفلی روزي نیسی او دا غي د پاره احادیث مبارکو کې درزو انتخاب هم شوی دی. نو کته ار میاش کې درې روزي نیسی نو کدی شعبان کې پکې رااله نو بس خبره ده بیا خو صرف ځان ته یوازې د هغه دون اهمیت او حیثیت نشتا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی 15 14 او 14 د اری میاشتې اسلامی تاریخ باندې دا درې روزي نیول په دې وجہ زموږ ذمہ داری دا چې د لګ رواج ولا ورکو نارینه هم او زنانه هم د هغه روزو ثوابونه شتا. خدا چې مون قران تکیرونو مسترګې بکولاویږي کنه مسلمانانو خدا قران نه خبر دي. داو ګوره الله تبارک وتعالى فرمای یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یا ایها الناس اے خلقو یقینا راغلی تاسو ته برهان یقینی دلیل د طرف درف تاسو نه وانزلنا نازل کړي دی مونږ تاسو ته نورن رڼا. الله وی رڼا می د تنازل کړي د رڼا وسونه خوش قسمت دي هغه مسلمانان چې راضي او دارنا حاصلې چې راضي او دارنا حاصلې کوم زینو کې درس کیږي کوم ځای کې قران بیانېږي التدارنا تقسیمیږي. وانزلنا الیکم نورا مبینا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 2